د مونځ طریقه څه ده؟ مونځ چې مونږ کوو نو مونږ به مونځ څنګه کوو؟ خلک اکثر وایي یاره ویده چې مونځ شروع کوم نو څنګه څه پکې شروع کوم؟ د بسم الله نه شروع کوم، سبحانک اللهم نه شروع کوم، د الحمد نه شروع کوم؟ نو ډېر ملګري اوسه پورې اکثر دا سوالونه کوي. نو د هغې دپاره مونږ وایو چې یو ویډیو جوړه کړو چې خلکو ته به دې کې څه وي اسانتیا وي. نو لومبې دا خبره چې کله انسان ځان ته مونځ کوي نو که سنت وي که نفل وي که فرض وي هر یو مونځ چې دی نو دې چې څنګه نیت وتړي الله اکبر کی نو نیت خو تاسو له پته ده چې دا د زړه ارادې ته ویل کېږي. په زړه سره ارادې چې زه نفل کوم، فرض کوم، سنت کوم. او که په خولې سره ووایي نو دا ښکلې طریقه ده، بهتره طریقه ده چې انسان په خولې سره نیت ادا کړي چې یاره زه فرض مونځ کوم، سنت کوم، دې تعین کړي. نو چې کله موږ الله اکبر کوو نو د هغې نه پس به مونږ څه وایو؟ نو که زه جمع کې ولاړ یم که ځان ته ولاړ یم نو زه به څه یم؟ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دا به زه دې پورې ویم. نو که زه ځان ته مونځ کوم نو ورپسې به زه ویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورپسې به ویم سورة الفاتحه الحمدلله رب العالمین تر ولدوالین آمین پورې به ویم. ورپسې به دې کې بیا سورتونه وایو. ډېر ملګري اکثر داسې وي چې صرف قل هو الله احد دا یو سورت وایي، دا ضروري نه دی او نه به دا وایي. په دې باندې ګورې صرف مونځ نه کېږي. نه، قرآن مجید کې چې کوم دی تعالی کوم ځای آسان وي قرآن مجید کې دقه راځي چې فقرؤ ما تیسر من القرآن. تاسو قرآن تلاوت سوای چې کوم تاسو له آسان وي او چې تعالی کوم سبق آسان دی نو د هغې تلاوت کوه. خیال مو دی؟ نو که چېرته ډېر سورتونه نه درځي، ډېرې سپارې تعالی نه راځي نو کم سے کم اخري لس سورتونه دا خو په هر چا باندې ضروري دي چې دا یاد کړي او دا مونځونه کې وایو. لیکن دې کې به دا یاد ساتي چې دا سورتونه الټه پلټه ونه وي. لکه لومبي سورت الم تر کیف شو په لس سورتونو کې او ورپسې لیلاف قریش دی. نو داسې به نه وي چې لومبي کې لیلاف قریش وي او ورپسې الم تر کیف وي. مونږ به دې ګورې خبرو خیال ساتو. او داسې ویلی شي چې الم تر کیف وي ورپسې لیلاف قریش وي. یا داسې د وړو سورتونو کې به دا خیال کې چې کله یو سورت وي ورپسې یو ورکوټي سورت پرېږدي ورپسې دریم نمبر وي نو داسې به نه کوي. نه، دوه سورتونه منځ کې پرېښودی شي لیکن یو سورت به نه پرېږدي. لکه الم تر کیف فلس سورتونو کې لومبي سورت دی ورپسې لیلاف قریش دی نو دا ورپسې ویلی شي. او که ته دا پرېږدي ورپسې ارایت الذی وي نو ګوره دا مناسب نه دي، داسې به نه کوي. دا دوه سورتونه پرېږده لیلاف قریش او ارایت الذی پرېږده انا اعطینک الکوثر ورپسې ووایه سورې کوثر. نو بیا دې مونځ ټیک دی، څه مسله نشته. یا لومبي سورت ده ووایه لومبي رکعت کې الم تر کیف او دویم کې قل اعوذ برب الناس وي هم ټیک ته، بل څه مسله پکې نشته. که غټ سورتونه نه کې منځ کې یو سورت پرېږدي نو څه مسله نشته. نو چې مونږ د دې خبرو خیال وساتو نو سورة الفاتحې پسې بس سورت وي. دا نه چې لومبي کې قل هو الله احد او بل کې قل هو، داسې به نه کوي. انسان له پکار دا دی چې د لس سورتونه کم سے کم یاد کړي. ډېر پکار دی چې یاد کړي او که دا نه د لس سورتونه خامخا دا یاد کړي. نو ورپسې به انسان څه کوي؟ الله اکبر به وایي، سبحان ربي العظیم به وایي 3 پیرې. او که څونه سیوا سړي ویلی شي دا 3 پیرې کم سے کم دی. سیوا چې څومره وایي دا بهتر دی. او ورپسې دقه شانتې سمع الله لمن حمده به وایي. ورپسې به وایي ربنا لك الحمد. دې ربنا لك الحمد کې څلور دي، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد او ربنا اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد. دا ټول پکې راغلي دي. او ورپسې چې کوم دی الله اکبر نو سجدې ته ولاړ شي نو کم سے کم 3 پیرې به سبحان ربي الاعلى وي. خیال مو دی؟ او که سیوا 5 پیرې 7 پیرې تاک مرتبه کې دا ډېر بهتر ده چې څومره ډېر ویلی شي. دا که شان د مونځ طریقه ده. خو چې دویم رکعت له کله راپاسي نو بیا به بسم الله وي، بیا به سبحانک اللهم دا به بیا چې کوم دی نه وي. دریم رکعت کې هم سبحانک اللهم نه وي، په څلورم کې هم نه وي، صرف بسم الله نه شروع کړي. خو که چېرته دا مونځ نفل دی نو نفلو کې موږ دا خیال ساتو چې کله په دریم رکعت راپاسو خیال مو دی نو موږ به څه کوو؟ سبحانک اللهم به وایو. ځکه چې دا نفل اکثر 2 رکعته ځان لري خو صرف څلور یو ځای کې خلک نور دا ځان له مونځ دی. په دویم رکعت باندې کېناستې په څلور رکعته نفلو کې نو موږ خو د عبدو رسولو پورې وایو. نو د دې نه پس چې کوم دی بیا پاسو خو که په دقه نفل وي نو بیا اللهم ربنا دعاګانو پورې ټول سبق ووایه. دا خبره خیال ساتي. بله خبره پکې یو بل ذهن له راغله چې کله موږ عبدو رسولو پورې نو موږ له پاسېدل پکار دي. بعض ټایم کې انسان نه هیر راشي اللهم صل شروع کړي نو که چېرته اللهم صل علی محمد د داله پورې دی وي یا د دې نه د سیوا په سبب نو بیا په تا باندې سجده سهو لازمیږي. او کنا تا د دې نه کم وي چې څنګه اللهم صل رایت دي شو یا اللهم صل علی او رایت دي شو نو بیا پاسه سمونسیری سجده سهو نشته. او کنا اللهم صل علی محمد یا د دې نه سیو وي اخري کې به سجده سهو کې که سجده سهو دیو که مونږ ټیک شو او که او دې نه کا نو بیا د مونږ ټیک نه لري. سجده سهو باندې موږ خپل ویډیو جوړ کړل ان شاء الله تاسو بیا هغه کې کته شي.
ورپسې که چېرته دا مونځ ته جمع سره کې بیا وسکي که چېرته مونځ جمع سره کوو نو مونږ له بیا پکار داري چې کله امام پسې ودرېږو الله اکبر ووایو سبحانک اللهم به ووایو سبحانک اللهم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک نو بیا به مونږ خاموش ځکه چې امام پسې هم قرت کوو نه ځکه چې قرآن مجید کې راځي واذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون راغلی دی چې تاسو چپ شئ غوږ کېږدئ چې په تاسو باندې رحم وشي حدیث کې هم راغلی ده اگر چې بعضی حدیثونو کې دې جواز دعوه ملاویږي بنابر اختلاف ته پکې لیکن موږ الحمدلله احناف د دې قایل یو د دې موږ سره دلایل دي چې موږ امام پسې قرت نه کوو نو قرآن مجید نه ثابت دي دا حدیث مبارکونه هم ثابت دي نو په دې وجه موږ امام پسې قرت هغه چې کوم دی نه کوو نو امام پسې چې کوم دی ودرېږي سبحانک اللهم دی وي اعوذ بالله بزک نه چې اعوذ بالله بسم الله خلق د قرآن مجید د تلاوت د پاره وي او چې ته ځان لمونځ کې نو تلاوت وکې او چې ته امام پسې ولاړې نو امام قرت کوي داسې شو چې ته قرت کوې دا حدیث ثابت دي د امام قرت د مقتدی قرت دی او ته اعوذ بالله بسم الله الحمد او ورسره سورۃ دا به نه وي کته د سار مونځ کې که ماسپښین مازدیګر ماښام ماسختر مونځ کې که د جمعې مونځ کې که تراویح کې که امام پسې هر یو مونځ ته کې نو د اختر مونځ کې نو ته امام پسې قرت نه وکې د قرآن سبق ورپسې نه وي نور چې علاوه کوم سبق دی سبحان الله العظیم شو سبحان الله الاعلی شو التحیۃ لله الله انا نستعینک په یوتر کې په تراو کې چې کله موږ دا امام پسې وي صرف د قرآن سبق او سمع الله لمن حمده دا ونوي نور سبق چې کوم دی امام پسې ویل شي دا د موږ یو قسم دا مختصر طریقه ان شاء الله که وخت ملوش بیا ان شاء الله پوره طریقه چې کوم دی ان شاء الله ذکر کو الله دې موږ پسې ایمان کې دا موږ توفیق نصیب کړي ملګرو ته دا خاص دی چې دا ویډیو وګوري او دا مسله زده کی اکثر چې کوم نوجوانان دي د دې مسلو نه خبره نه دي نو هغوی بیا په دې کې ډېر کوتاهیانې کوي نو منځونو کې ډېر خرابوالی راځي موږ له پکار دی چې دې اهتمام وکړو